روډ موږ د بخال کړو چې کم از کم د بیماران چې دلته کم دي هسپتال ته ورسو 35 کسان لاپته دي. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ثوابه ګدون کې د آسماني چړک د وجې نه 12 کورونه چې کوم دي هغه د هغې باندې د پاسه ملبه وروړېدلې ده. 35 کسان د دې ملبې د لاندې غیب دي او 7 کسان یې دې نه راوښکه چې د هغه یوس جنازه ده. چې کسان د کار والا راشي تماشوله نه دي پکار که نه ډي سي صاحب او اے سي صاحب ټولو هلته کې چې دی نو کته او بره پرچونورو کې ځي راځي د هغې نه څه مطلب نشته. دلته کې چې دی نو د کار کسان په کار حالاتو کتل تقریبا د 12 نه 15 کورونه چې دي نو دا د دې باران یا د دې چړک چې دی نو د دې په ضد کې راغلي دي. نو موږ صرف دلته خو دا دونه عام عوام راغلی دی دا نو ډاوټ چې څونه هم دا سرویسز والا دي که هغه ریسکیو والا دي که هغه فورسز والا دي که هغه ایډمنسټریشن دی هغه خو دلته اویلیبل دی. خو اوس دا تاسو دلته په خپله حالاتو کتل دا ټول هر څه ښکاري دا خو بغیر دا خو په لاسونو باندې دا دغه نه کېږي. اوس مور دین 25 یا 30 خلک چې دی نو هغه دلته کې لاندې غیب دی دا پته نه لګي چې چېرته غیب دی او دا روغ چتونه پراته دي چې څو پورې هیوي مشینري نه ده راغلی اکسیویټر نه دی راغلی نو تر هغې پورې د دې څه حل نه راوځي. دا خو په پلکونو په سټکونو به دا خلک څونه پورې دا وهي. نو صرف دا ریکویسټ دی لکه ډېر پر زور اپیل موږ د ګورنمنټ نه کوو چې مهرباني وکړئ او تاسو دلته کې دا مشینري راورسوئ. که یو سړی وایي چې یاره لکه اوسه پورې دلته په لاره مسله ده نو دلته کې ایډمنسټریشن یو سړی د هغه یو ورکوټې ګاډي را رسېدی شي موټر دلته را رسېدی شي د اسسټنټ کمشنر د ډیپټي کمشنر د ایم پی اے د ایم این اے نو دا اوسه پورې یو اکسیویټر څنګه نشي را رسېدی یو غټ مشین څنګه نشي را رسېدی. نو دا خو لکه زموږ په دې یو کوېسچن مارک جوړېږي چې په کار دا دی چې تر اوسه پورې چې څنګه دا فورسز او دا نور کم سرویسز والا راغلي دي نو مهرباني وکړئ چې دلته کې دا مشینري راورسوئ چې څونه زر دا راورسېدله نو دومره زر به دا د ریلیف او دا چې کم ریسکیو کار دی نو دا به کمپلیټ شي. صحیح ده. تاسو څه پیغام ورکوئ جي؟ بس دغه مونږ هم چې بس دغه ماشینګري راشي دا په پلکونو په ټیکمانو په جنبلو نه کېږي. بندیان ټول راځي هسې ځان وژني دا چې ماشینګري راغله نو په ماشینګرۍ باندې وشو ذریعې سره نو ښه به دا واقعه څه ټایم شوې وه او تر اوسه پورې ماشینګرۍ ولې نه دي را رسېدلې؟ جی دا خو 8 بجې شوې 8 بجې او 8 بجو نه تر اوسه پورې ماشینګري نشته. ایم پی اے ایم این اے کیبولا دی او تحصیل ناظم ټول لاړل خو مسله دا ده چې اوس ته دغې ګاډي راتلی شي ماشینګري نشته. یو ته ما وویل کیبولا ته ما چې ماشینو هغه وایي چې ماشینګري اوس زموږ بونیر ته تلله چې بونیر ته تلله نو که ته څنګه راورسېدي ماشینګري خو موږ له دلته پکار ده چې کوم خلک د چت ته لاندې دی دا به بغیر ماشینګري نه څنګه وباسي بغیر ماشینګري دا وځي نه چې خلک په ټیکم او په بیلچا دا کار نه دلته مقامي خلک ټول لاغلي دلته څوک بیلچې دغه کوي او 11 2 والا کم نور پورس راغلي هغوی خپل د لاس خپو خدمت کوي خو دې له خو وزار دی چې اوس یو سړي څخه وزار نه اوس دا روډ دی نو کم از کم هغوی له پکار چې بل څه شی راغلی خبره دلته نه والې تر منګلچایي پورې لاره مکمل بنده ده لار روډ نشته نو پکار چې دې روډ لا موږ روډ سہولت موږ سره ګاډی 20-25 هلکان دي ورسره نور سامان هم دی خو دا اوسه پورې هغوی په دې وجه نه دي را رسېدلي چې هلته په لار کې ځای په ځای باندې لینډ سلایډ شوی دی. نو د حکومت تر اوسه پورې دلته کې دا د دې دومره ډیزاسټر باوجود چې دی نو هغه روډ نشي کولاولی نو هغه به دلته کې دا مړي او دا دغه خلکو ته به څه سرویسز ورکړي. خو دغه هم ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ چې دا هیوي مشینري دلته راورسوئ چې دا کار سرته ورسوي انشاءالله. بل دلته یو دغه راغوستی یو ټکټر ونې راغوستی هغې کې تېل ختم شي هغه کته ولاړله چې هغه کته ولاړله چې دا اوس راشئ وګورئ دا څو کورونه دې ټایم کې ویل کېږي او څونه کسان لاپته دي؟ دا جی کم از کم 35 کته په دې کې انسانان هم دي او ځناور هم دي. ځناور دي هم دي چې بالکل خو دا 35 پکې انسانان لا پیل دب لکه دب شوي دي لا ناوځي نه. جی څنګه دوستانو تاسو له پته ده ثوابه ګدون کې ډېره زیاته یو افسوسناک واقعه سهار 8 بجې راغلې ده چې آسماني د اوبو تندرونه راغلي دي او هغې سره دلته کې دا ټوله چې څومره کلي دی تقریبا په دې کې 12 یا 15 کورونه چې کوم دي هغه د ملبې د لاندې شوي دي. د هغې کې 7 کسان چې کوم دي هغه یې خو راوښکه په خپل لاسو باندې. دلته کې زمونږ 11-22 والا رونه راغلي فورس والا راغلي دي او نور الخدمت والا فاونډیشن راغلي دي خو مشیندرانې تر اوسه پورې نه دي را رسېدلي. د هغې د وجې ټول خلک پریشانه دي چې بی دلته کې مشیندران نه را رسېږي دا خو د لاس وښکلو کار نه دی او باران بیا پته نه لګي نو دا شته سیستم هم دغسې پروت دی. الله به خیر کړي انشاءالله.